میلمه له چې چا سره راوړي دي دا میلمه ته ورخوا کا او د میلمه نه بیا زر مه بس کوه. یا چا میلمه له ډوډۍ راوړې ده او هغه د میلمه سره لږ رادې خوا شو تا تېنه پوټې سیټه کړی دی دا چل مه کوه. دلته چې میلمه له ډوډۍ راوړې نو الټه تېنه هغه قربان سو چې دا صفات په هر مسلمان کې چې صله رحمي پالي او غریبانانو له ډوډۍ ورکوي د غریبانانو سره امداد کوي او د هغوی غریبانانو باندې چې کوم حوادث راځي چې هغې کې ورسره ملګرتیا کوي دا د هر مسلمان شان دی چې ځان ته وایي چې زه مسلمان یم نو دی به د غریب سره احسان کوي چې دی وایي چې زه مسلمان یم نو دی به خپلولي پالي چې دی وایي چې زه مسلمان یم په ځان باندې به بوج غورځوي او بل مسلمان به ترې بچ کړي په ځان باندې به هغه بوج راغلی. که دی وایي چې زه مسلمان یم میلمه له به ډوډۍ ورکوي که دی وایي چې زه مسلمان یم نو د حق ملګرتوب به کوي چې دا صفات هر مسلمان په ځان کې پیدا کړي. ښه اوس په بیا وایي چې څوک صله رحمي نه پالي یا غریب له ډوډۍ نه ورکوي نو به چې هغه مسلمان نه دی یا به ته د خپل ځای وایي مخکې وروسته به بیا کټ شي. نو چې څوک ګوره صله رحمي نه پالي څوک میلمه له ډوډۍ نه ورکوي غریب له ډوډۍ نه ورکوي میلمستوب نه کوي د چا او د حق پرستو ملګرتیا نه کوي دا د مسلمان شان نه دی. ښه دا د مسلمان شان نه دی. ګوره ښه نن سبا عقیده او عمل خو د هر چا برابر دی. عقیده د هر چا برابر ده د ډېرو برابر ده عمل د ډېرو خلکو برابر دی لیکن دا کار پکې نشته چې غریب له به ډوډۍ ورکوي غریب له به رزق ورکوي میلمستوب به کوي صله رحمي به پالي او خوش اخلاقه وي نور اعمال به برابري. هغه وروره چې زمونږ هغه دلته چې میلمه له ډوډۍ راوړي نو الټه تېنه هغه قربان سو وکړي قربه تېنه څه وکړي زر تېنه پوټې راسیټ ټکي پټ کړي ځان نو هغه میلمه چې دغه صفاتې کوي میلمه دوستي وکړه میلمه وپاله د میلمه نه په خپله مه خوره میلمه له چې چا سره راوړي دي دا میلمه ته ورخوا کا او د میلمه نه بیا زر مه بس کوه د میلمه نه زر مه بس کوه چې میلمه وایي چې ګوره ما ډېره وخوړه د عاجز د قربه خو بیا موړ دی که ته چېرته موړو مې نو د میلمه سره لاس وتپوه د میلمه سره لاس اخوا کا لاس مه راغونډوه لاس څه مه کوه مه راغونډوه خو هسې نه چې داسې کار ورسره وکړې چې میلمه یو نوړی اخلي ته د میلمه د یو نوړی سره درې نوړی اخلې او چې څو میلمه خبرېږي تا دې شی سنبال کړی دی داسې مه کوه. یا چا میلمه له ډوډۍ راوړې ده او هغه د میلمه سره لږ رادې خوا شو تا تېنه پوټې سیټه کړی دی دا چل مه کوه دا د میلمه شان نه دی. پیغمبرانو ته وګوره چې کله میلمه له ډوډۍ راوباسي او ډوډۍ کمه ده نو خپل کور واله ته ووایي چې مونږ ډوډۍ ته کښېنو تاسو رڼا بنده کړئ شمع بنده کړئ ډیوه بنده کړئ لاټین بند کړئ چې زه لاس ته پوما چې میلمه په دې پوه شي چې کوربه خو لګیا دی خوراک کوي لیکن کوربه به هسې لاس ته کوي چې ډېره دې راوباسلې ده ډوډۍ نو بیا ورسره تم ډېره وخوره او چې نشته بیا ورسره ګزاره کوه. نو ګوره دا د مسلمان شان نه دی چې میلمه نه پالي ښه او هغه صله رحمي نه پالي هغه عزیزولي نه پالي هغه د مسلمان بوج په خپل اوږه باندې نه راچوي.